بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه می قبول کړئ تاسو روز تاسو ملګری سراج الحق شایان بیا را سره په خپل یوټیوب په پاڼه موجود یم. کتونکو اوریدونکو تاسو اوریدلی شئ د باجوړ تازه خبرونه. خو تاسو ته پته وي په باجوړ کې یو څو میاشتې مخکې یو ناخوشګواره واقعه رامخې ته شوې وه. د دغه ځای د خلکو د خولې خبره چې دلته انتظامیه والا په دغه ټیم کې موجود نه و. کوم چې د باجوړ ایم پی ای دی دغه غوښتنه کړې وه چې دلته د انتظامیه والا ودرېږي د دغه د خلکو د سپورټ د وجې دپاره. په دغه کې بې تعداده مړي شوي وو. دغه سلارزور هغهګانو ډیم کې بې تعداده مړي شوي وو. خلکو مرګ ته ځان ورکلی وو. د دغه د وجې نه چې دلته انتظامیه والا موجود نه وو. د کشتو والا به چې څومره کسان وخېجول او چا به پې هم ګام نه پورته کوو. د ناخبرۍ د وجې نه دغه مړي پیښه او دغه مړي راغلي وو منځ ته. په نن سبا کې د دغه زیږي د خلکو د خولې خبره چې دلته د اوبو مرحلې سوا شوي دي. په باجوړ کې د باران سلسله شورې شوې ده. کو تاسو ته پته وي دلته کو دا ډیم دیوال کو چا جوړ کړی وي دغه کې کرپشن شوی دی. د دغه ځای د خلکو د خولې خبره چې دلته د دیوال کریک دی او د دې نه په منځ کې اوبه راوځي. کو دغه دیوال مخې ته چې کم کورونه پراته دي کم کورونه غوړېدلي دي نو په دغه د مرګ په کشمکش کې پراته دي ځکه چې د باجوړ د باران سلسلې شورې شوي دي او د ډیم دیوال ډیر نازک دی. دغه هم کریک دی په منځ کې د دیوال نه اوبه راوځي ځکه چې دغه دیوال کو وشلیږي نو دغلته به د کم کورونه پراته دي د دغه هیڅوک به هم معلوم بیا نشي د دیوال د شلېدلو نه پاس. دلته اوسه پورې د هغو خولې خبره ده چې دلته انتظامیه والا نه دی راغلي هیچا پې ګام نه دی چوت کړی. دغه د اعلی چارواکو نه دغه غوښتنه کوي چې دغه معلومات وکړی شي چې دې ډیم څخه څه کول پکار دي ځکه چې د دغه نه هم ولې نه دي تللي ځکه چې اوبه ترې نه وځي د پاسه پې اوبه هم وراوښتي دي. دغه دومره د اوبو مرحلې سوا شوي دي چې د پاسه پې اوبه بویږي. د دغه ځای د خلکو د خولې دا خبره ده چې کو چېرته انتظامیه والا ګام چوت نه کړي نو د باجوړ چې کم مخکې د غم سره مخ شوی و دغه نه به ډېره غټه پیښه موږ ته راشي ځکه چې دغه دیوال کریک شوی دی او په دغه کې اوبه وځي. اعلی چارواکو دغه خلکو دغه ریکویسټ دی د اعلی چارواکو چې موږ ته د دلته انتظامیه والا راولېږي او د دغه معلومات ترې وکړی شي ځکه چې کو دا دیوال چېرته وشلیږي نو موږ به ټول د مرګ ته روان شو. د دغه ځای د خلکو د خولې خبره هم بله دا ده چې د دې ډیم نه موږ ته هېڅ پیدا اوسه پورې نه ده حاصله شوې ځکه چې نه د دې نه بجلي جوړه شوې موږ ته او نه دې څه ولې راکړلی شوي چې خپل باغونه پرې اوبه کوو. د دې د وجې نه زموږ د ډیم نه موږ ته ډېره خطره ده ځکه چې د دې دیوال کریک شوی دی او موږ ټول د مرګ په کشمکش کې پراته یو چې کله به د دې دیوال شلیږي او د باجوړ د باران سلسله شورې شوې ده اوس موږ هم ډېر په د مرګ په یېره یو ځکه چې دلته د ډیم دیوال کریک دی او په منځ کې دې اوبه بویږي. د دغه ځای د خلکو د خولې دا وینا چې دلته انتظامیه والا هېڅ ګام نه دی پورته کړی اوسه پورې.